ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی او دا مخال زما شاته چې دا کم مشران ناست دي د دوی کاروبار دی د بارګین. کله چې دغه حکومت اوږي شي پیسې ورسره ختم شي نو په یو کاروبار باندې غوټه ووایي. د دې نه مخکې دې خلکو نه د پراپرټۍ کاروبار واغسته. پراپرټي دلته ډېره زبردست روانه وه. د دې خلکو به دغه ځمکې خرڅولې، په هغې کې به چې کوم دی نو یو شمېر خلک به ورسره په روزګار وو. په هغې دومره لوی ټکسونه ولګېدل د انتقاله چې د هغې نه پس چې کوم دی دوی بارګین ته توجه وکړله او هر بارګیني چې کوم دی د پراپرټۍ کاروبار اوس هم کوي، خو هغه شان مزې نشته. نو ګاډي خرڅول اخیستل په دې کې د دوی هغه روزي روانه ده. اوس دې خوا ته په د اکسایز بیل ټکسونه د حکومت لخوا چې کوم دی نو بیل تنګولو، ورسره چې کوم دی لکه څنګه چې موږ د بجلۍ دا میټر په دیوال کې لګولی دی او حکومت په سترګو ړوند دی، نو هغوی دا تا په ستنه کې لګولی دی خو نه یې لګولی، خو 1,000 روپۍ به ورکوې. نو دوی بوټ چې کوم دی نو په خپل بارګین لګولی دی چې د هغې دوی په لکو لکو کرۍ ورکړي د یو بارګین او د هغې ته بیا ټیمې چې کوم دی نو بیل دغه اخلي. بله مهمه خبره دا اکثر خلک موږ ته هم ګیلې کوي خو موږ یې دا دویم تصویر نه یې کتلی. ویره بارګین والا موږ سره دوکه وکړه، زیاتې وکړو، کمپیوټرایز سیسټم دی، موږ چې کومه ګوته لګو یا ګاډي موږ پسې ټرانسفر کېږي نو هغې کې موږ سره لم لیټ کوي. نو دې بارګینیانو سره چې کله موږ خبرې وکړې نو هغوی چېرې موږ وله میاشت 2 میاشتې ورته وګورو، هغوی اوسګارېږي نه. نو چې هغوی نه اوسګارېږي نو بیا موږ نه اوسګارېږو. نو اوس یې ورله ټیم ورکړه چې 1 میاشت کې دننه خو تاسو موږ نه ګاډی واغسته، ځان پسې م واړو، ډېره ښه ده. خو نو بیا په خپله ذمهوار یې برخه یو 2 مشرانو سره به خبرې اترې کوو. سرجي د خپله پېژنګلو را سره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رفیع الله دی، زه د اے پی سی ډي د طرفه د ضلع 400 جنرال سیکرټري ما. موږ د بایومټریک په سلسله کې پیر حمدل صاحب زمونږ د تحصیل صدر دی، ساجد زمونږ جنرال سیکرټري دی. د په سلسله کې موږ راغون شو. موږ د بایومټریک د مسله داسې حل کوو چې موږ په ګاډي باندې د لکونو روپۍ ورکو، چې کله موږ د پنجاب نه دلته ګاډي راولو او موږ په 400 کې خرڅو نو دې خلکو ته موږ بار وایو د ټرانسفر په مسله کې چې دا ګاډي تاسو ځان پسې واړوئ، ځکه چې دا ستاسو پراپرټي شو، لکونه 15 لکه او یا لکه 30 لکه روپۍ په تاسو ورکې، خو دوی لس 15 روپۍ په ټرانسفر باندې نه ورکوي. نو موږ ته دې مسلې ډېرې زیاتې رالې، کال پس 2 کال پس 3 کال پس موږ د خلک راځي. نو لهذا موږ پیر صاحب ته دا درخواست وکړو چې ته یو میټینګ راوغواړه چې دې په سلسله کې د بایومټریک د ټرانسفر په سلسله کې موږ د خلکو د خپل ډیډلاین ټیم ورکو. یو میاشت ټیم به د دې لپاره ټرانسفر موږ به بایومټریک دې ته پابند یو. که یو میاشت کې وکړو ټیک تا کوي نه که د دې پابندي په موږ باندې بیا څه حق نشته. صحیح. عارف صاحب زما یو سوال هم دی او ګیله مې هم ده د ډېر وخت نه، لکه دلته کې دا په دې خپله صوبې ته دلته کې لکه اوس هم اکسایز دفتر ته لاړ شي نو د NWFP بورډ ورته ملاویږي. دلته چا ګاډي رجسټر نه کړه ولې یاره یو بارګین والا و چې دې قیمت کې کمې راځي. نو موږ دلته د خپلې خور خپل اختیار چغه وخو، خو دلته موږ ګاډي نه رجسټر کوو. نو په دې باندې آیا بارګین والا څه کار نه کوي چېرې په خپلې صوبه کې ولې ګاډي نه رجسټر؟ دې باندې چې کار موږ ډېر زیات وکړو. موږ د مردان د 400 د پېښور نمبر چې والو، اول زمونږ خلک یو سړی راشي بل سړی راشي او اوس اسلام آباد داسې سیستم شروع کړي چې کله ټوکن تاسو دسمبر پورې نه کړي، 30 دسمبر یا 31 دسمبر پورې د دې 1 جنوري باندې 200% پلنټي راځي. اوس په موږ په خپل د پیښور د مردان دې نمبر ته موږ مجبور کیږو او چې موږ دلته ګاډي راولو د پیښور نمبر د مردان نمبر دا موږ ته په کلونو باندې ولاړې سو کې نه اخلي. خو اوس د دې اغستل او د دې رجسټریشن ټول به موږ د پیښور ته مایل کیږو، دا به موږ دلته نمبر هم فری ورکي، ټوکن هم کم دی، موږ سره اکسایز هم لند دی، کاغذ هم لند ملاويږي، نمبر پلیټ هم لند ملاويږي. دا به کیږي، دا به شروع کیږي په دې وجه په دې کار روان دي. ساجد خان تاسو جنرال سیکرټري د ټیمې نه تاسو ګیلې دي؟ د ټیمې نه زمونږ د مرګر راغلي خدای شته دوی ته ویلي دي چې یاره دا بورډونه کم دي، د دې به تاسو موږ له ټکسونه راکوئ، خو موږ د دې ټکس اکسایز ته ورکو، بینکونو ته ورکو، بیلونو ته ورکو. نو موږ د دوی څنګه بورډ زمونږ، پلازه زمونږ، ځای زمونږ او د بورډ کری دوی زمونږ نه غواړي. نو دوی په کومه طریقه موږ نه د خپلې پراپرټۍ کری دوی زمونږ نه څنګه غواړي؟ پراپرټي زمونږ هر څه زمونږ چې موږ د دوی بورډ کری غواړو موږ به ترې غواړو چې ځای په ځای زمونږ دوی بورډونه لګولي، نو زمونږ په خپل ځای زمونږ خپل بورډ لګېدلي نو دوی موږ نه څنګه کری یلي. نو موږ په دې باندې زمونږ د 400 ټیمې نه دا درخواست دی چې خپل محکمې ته وایي چې دا ساین بورډ باندې زمونږ د شورومونو والا نه پازابوي، که پازابوي بیا موږ مخکې خپله کاروي کوو.
خپل پیژنګلو کې پیر صاحب تاسو په خپل څنګه چې ما ذکر وکړ کنه چې لاول به دوی پراپرټي کاروبار کوو خو پټه پوت لري موږ د اکسایز ټیکس پس کوو د کومیټې خو موږ بس اخ نه جوړیږي دا پراپرټي ټیکس موږ دا ورکو بیل ورکو او دا موږ خپل زیری نو د دې ټیکس موږ بس اخ نشته خپل ځکه سړک حدود کې نه کله سړک په حدودو کې من کم شي مو لګاو سین بورډ هم غټو لګاو په سړک په حدودو د دوی د ټیکس هم خاخته د خرڅ موږ سره خاخته ځکه چې دا زمونږ ټیمه ده دوی سره به موږ هر قسمه تعاون کوو او موږ د خپل حق تپوس په موږ خامخا کوو صحیح اخر په لاس بایومټریک چې تاسو کوم خبر وکړه لکه نن نو دی کې تاسو د کم قسم ګیلې راغلي چې نن تاسو دا فیصله وکړه ګیلې داسې دي چې موږ گاډي خرڅ کړې تقریبا ما خپل ځاني یو 2 کالو شو گاډي م خرڅ کړې په 26 یا 27 یا 28 لک روپے دي او هغه سړی ته ما بار بار وی چې ته ټرانسفر وکاو هغه کې 2 کال تیر شو اوس ما بس زی راځي اوس مالک نشته بهر دی یا مالک مل شو د دې خو زبون نیم کنه نو موږ ته داسې مسلې راځي چې اوس غوښ پته لګ روپیا 3 لک روپیا ته په گاډي ورکی نو موږ د خلکو ته سوال وکړو چې دا تاسو پراپرټي ده تاسو په خپل نامه کې ځان پس انتقال کې ګرځي بګي ته پکې 2 کال ګرځي 3 کال ګرځي خدای نه خواسته دي کې اوس د دهشتګردي شي یا پکې غلو شي یا پکې ډاکو شي نو آیا زه به ټول عمر د دې سیمواره ما کنه ما تعالی گاډي درک ما تاسو رجستر رسیدو لیکو ټیک شولا او تاسو زه په رسیدم لیکلی چې 15 20 دن 25 دن میاشتې هاته ته د خپل گاډي ځان پس په خپل نامه واړو دا ستا په خپل نامه شي چې موږ د دې مسلې نه ختم شي بایومټریک تاسو تاسو بایومټریک کې دا مسلې زمونږ ډیرو مرګرو تری یوازې موږ ته نه موږ ته شکر الحمدلله نشته خو د موږ چې د کم سړی نه گاډي اخلو هغه وایي چې روره 15 دن کې زمونږ د نوم نه گاډي واړوه که په دې کې څوک دهشتګردي وکړي دې کې څوک بل څوک کړي نو بیا پکې موږ شرمېږو موږ هم خپلو ټول کسټمر ته دا وینا کوو چې موږ نه گاډی لی روره په میاشت کې په خپل نوم کوئ دا به ستاسو مهرباني د میاشتې نه بعد بیا موږ د بایومټریک ذموار نه یو ګرانو کتونکو دا بایومټریک خبره چې کومه دا بارګین د مالک او د ګاګ ترمنځ خبره ده دوی خپله د ټیکسونو خبره چې کومه ده دا صوبایي حکومت سره ده دا چې کوم دی نو زمونږ کوچ دي دوی دلته خپله په کروڑا روپۍ سرمایه بنده کړې ده دا دوی په لاهور کې بندولې شوه په اسلام آباد کې بندولې شوه دا بارګینونه هلته تللی شول چې نمبر هم دغه ځای دي او چې یو سړی ګاډی اخلي هغه سره پیسې مې ورپسې هلته تللی شي نو دې صوبه کې د دې حکومت تحفظ هم د دوی ذمواري ده چې دوی تحفظ وکړي او دا ټیکسونه پرې لږ کم کړي او ټیمې محکمې ته پکار دي چې دا خلک بې ځایه مه تنګوي چې د خپل کاروبار نه اړه موړ شي ډېر خلک ستاسو د غلطو پالیسو په وجه باندې دا صوبې پرېښودله په نورو صوبو کې کاروبارونه کوي نو دغه توجه ده خو ضرور دا ویډیو شیر کې چا چې بایومټریک نه کړی د کم بارګین نه ګاډی اخیستي دا چې چونکې ما د ریپلا صاحب نه تپوس ونه کړو خو زر د دا یم چې یو میاشت ټیم دله زه په دې ویډیو کې در کوم چې په دې یو میاشت کې دننه خپل ټرانسفر وکړې ګاډي ځان پسې کې ډېره مننه خوشحاله